امیر سلطان ګجر خادم شنګله په حق کې اوټ استعمال کوي غړی نه خلا نور شی باندې چړی ویل کېږي تاسو ته ډېر غټ غټ یا پر راغلي هغه تاسو ټوکراو کړلي د دې وجه سره که تاسو د جمعیت العلماء اسلام حمایت کړی وی په دې الیکشن کې نو راتلونکي به هغو ستاسو سره حمایت کړی نو تاسو به وتي وای مقابله به ستاسو له کومې پارټۍ چا سره زموږ مقابله نشته زموږ معامله یک طرفه ده ویل کېږي به ضلع شانګله کې د پیسو سیاست دی دې ته به کم نظر ګورئ ته دې کې شک نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو ستاسو ورور سجاد علي ما په دې ټایم کې موجود ما په ضلع شانګله کې را سره موجود جانا پہچانا نوم یو ډېر ښه انسان خادم شانګله امیر سلطان ګجر صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده په ضلع شانګله کې بلدیاتي الیکشن چې دی نو جوش او خروش سره چې دی نو کمپین روان دی په 31 مارچ په الیکشن وي د هغو سره موجود یو د هغو سره به خبرې کوو په مختلف خبرې اترې سوالونه به دې کوو چې هغو څه ویل غواړي دا ټایم د راکولو جي یو جهان مننه کوو ستاسو ډېره مهرباني جي ستاسو د چینل چې تاسې په دې مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکړو او په دې غره کې دومره سفر وکړو چې لکه دې ځای ته رالی ټول ناول خو زه ستاسې ډېره زیاته شکریه ادا کوم موږ جي ولید بری بازار کې دا خلک تاسو ته غاګونه کوي ودرې ښه دومره مینه کوي د دې وجه څه ده نو اصل کې مسله دا ده چې تاسو ته څنګه معلومه ده چې زموږ شنګله چې کومه ده دغه جاګیردارانو دغه ظالمانو د اوسه پورې هغه دومره استعمال کړله چې خلکو ته دومره دروغ ویلي چې نور دروغ ختم شوي دي نو په دې وجه خلکو زموږ سره هغه مینه ده محبت دی او موږ هم دا تمه لرو انشاءالله چې میدان چې وګټو نو انشاءالله چا سره به دروغ ووادې د په دې به سیاست نه کوو لکه اوس خلک وایي تاسو له روډ کوو اسکول کوو هسپتال کوو دا ټینکۍ درکوو پیپ درکوو نو د پیپ او د ټینکۍ سیاست انشاءالله امیر سلطان ګجر خادم شنګله په سیاست د پیپ او ټینکۍ سیاست ختم کړی دی یو سړی که میدان ګټي نو په حقیقت کې به ګټي بیا هم زموږ عوام ته پیغام دی که چېرته تاسو د الیکشن نه مخکې تاسې له کارونه کوي نو الیکشن نه مخکې د کار والی کنئ نو د دغه مداریانو په خوله باندې دوباره بیا دوکه نه شئ تاسو کمپین چلوئ د خلکو تاثرات تاسو سره څنګه رویه څنګه څه ګڼئ تاسو نو خلکو انشاءالله زموږ دا څلورم الیکشن دی چې موږ لړاوو موږ ته مختلفو دغه خلک چې دی دیو دغه د عزت ټکي دی نه موږ لرې ساتي دغه عوام چې کوم دی دا د عزت ټکي نه لرې ساتي دیو صرف هغو په ټینکۍ په پیپ په معمولي دروغو باندې دغه کوي دوکه کوي خو انشاءالله عوام هوښیار شوی دی انشاءالله نور به انشاءالله عوام د دې نه وروستو نه دوکه کېږي امیر سلطان ګجر خادم شنګله د کوم ځای نه کوم ځای ته غریبه تخپه چې کوم ده دا ورسوله او انشاءالله دیو به په 31 تاریخ باندې دیو به تاسې تخپل هغه مهر باندې ښکاره کېږي تاسې به ثابته کړئ انشاءالله ویل کېږي تاسو ته ډېر غټ غټ یا پر راغلي هغه تاسو ټوکراو کړلي د دې وجه سره مطلب دا ده چې موږ ته دغه بېغیرتو پیسو ضرورت نشته موږ ته د محنت پیسو ضرورت دی موږ د اړیکو موږ غریبانان یو خو د خلکو سودا په کروڑونو روپو نه کوو دیو ټول عمر دا کار کړلی که چېرته کې د عین موقع راغله د الیکشن په دور کې راوتي دي چاله 1000 روپۍ چاله 2000 چاله 15000 کوم سړی چې ډېر غوړ دی هغه له لاکه دی ورکړلي او دغه خلک یې بیا ترقي کارونه لرې ساتلی نو انشاءالله پیسو سیاست به موږ شانګله کې ختمو موږ به حقیقتي چې کوم بنیاد دی هغې له به راځو انشاءالله تاسو له تېر جمعیت علماء اسلام ټکټ درکړی نو پکار نه و چې تاسو دې ځل هم چې دی نو د دې نه ودرېدلی د جمعیت علماء اسلام نه جمعیت دوه ورونو هم یو بل سره جدا کېږي هغه زموږ ورونه دي د هغو 4000 روټو په شانګله کې هغه موږ 28000 ته رسولی خو هغو مناسب نه به ګڼله نو مطلب دا چې ټکټ یې رانه کړو بیا هم زما ورونه دي بیا هم زما ورونه دي زه د هغې وجه باندې آزاد الیکشن کوم او دا غریب خلک به ښکاره کوم چې دا پالټو سره دي او که دا په خپله باندې په خپلو خپو ولاړ دي که تاسو د جمعیت العلماء اسلام حمایت کړی وی په دې الیکشن کې نو راتلونکي به هغو ستاسو سره حمایت کړی نو تاسو به وتي وای که څنګه هغو موږ بللی وی موږ سره ناست وی میټینګ یې کړی نو موږ به هم داسې کړې وه خو هغو زموږ نه تپوس نه دی کړی او ځان له په خپله ولاړ دي او موږ یې نه یو اټینډ کړي نو په دې وجه موږ ځان له بیا الیکشن ته ودرېدو په خپله تاسو آزاد کینډیډیټ یې آیا څه ګڼئ کامیابي به څومره حده پوري انشاءالله 100% مقابله به ستاسو له کومې پارټۍ چا سره زموږ مقابله نشته زموږ معامله یک طرفه ده ستاسو په تحصیل کې څه محرومیانې دي که تاسو له الله پاک کامیابي درکړو بیا فوکس په تاسو په هغې ورکوئ موږ به انشاءالله کور په کور ګرځو د علاقې نه به کسان راوړو او کمیټي به جوړو او انشاءالله د هغو په ترو به موږ کار کوو موږ سره انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د عوام کومه پیسه ده د عوام په ضرورت چې کوم شی راځي هغه به موږ په خپل ضرورت نه لګو دا به زموږ تا سره وعده دا به ریکارډ کړئ انشاءالله څه مسایل نن سبا په دې تحصیل کې ډېر زیات
په تحصیل کې چې کم مسایل دي زمونږ پورن د بجلی نه محرومه دی، زمونږ د روډونو نه محرومه دی، زمونږ خلک د نوکریانو نه محرومه دی، زمونږ غریب چې کم دی په کولو کې مري هر کال 40 او 50 کنه راوړي، موږ د نوکریانو چې کم دی هغه خرڅېږي، زمونږ هر یو محرومیان دي. لکه موږ هغه کم یو کم تا یاد کو که سبا پورې موږ تا ته یادو نو هغه محرومیان نه ختمېږي، ټیم نشته په دې وجه من خو هر څه نه محرومه یو. ویل کېږي په ضلع شانګله کې د پیسو سیاست دی، دې ته به کم نظر ګورئ؟ ته دې کې شک نشته دی، خو پیسې به دې هم خلک اخلي او ووټ په هم نه ورکوي. دا به خیر هغو پسې شپېتو کالو ووټ په حقیقتي امیر سلطان ګوجر له ورکوي. اواز امیر سلطان ګوجر اوچت کړلی، زه د غریب اواز یم، د حقیقت اواز یم، د دروغو اواز نه یم، د ظالم خلاف یم، د مظلوم ملګری یم. دا به انشاءالله تاسو ثابته کوي په 31 تاریخ. په اخره کې د ضلع شانګلې او خپل تحصیل عوام ته څه پیغام لري؟ زه دا درخواست کوم چې دا پیره دغه مداریانو، دغه ظالمانو، دغه جاګیردارانو تاسو بیا دوکه نه کړي. امیر سلطان ګوجر خادم شانګله په حق کې ووټ استعمال کوي، ګړی نه خلا نور شی به نه چیړئ او ګړی په حق کې استعمال وکړئ، الله به تاسو له اجر درکړي. او که د الیکشن نه مخکې دا کم دروغ چې 15 کاله ویلی شي دي، الیکشن نه مخکې دا کېږي نو خیر دی مه راکوئ، که نه کېږي نو بیا زه خیراتي ووټ دی بیا زه حقدار مال لاکړئ. ډېره مهرباني، ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا سره خادم شانګله امیر سلطان ګوجر صاحب موجود د آزادو کاندیډیټ غړی نشان دی. دغه خبرې تاسو واورېدې. ایله لرم دا خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. خپل کوربه سجاد علي لور کې اجازت د لوی الله په امان.